सामीन کرام الله انسان پیدا کړی دی او الله د انسان رزق هم لیکلی دی او الله رب العزت انسان ته د رزق لارې پیدا کړي دي نو گویا کې انسان سره د الله مکمل سپورټ دی او د الله د سپورټ او د امداد نه بغیر انسان هیڅ شی هم نه دی که انسان پیدا نه وي نو عزتمندو ده به څه کړی وی یو شی به هم نه وی لیدلی د یو شي نه به هم د فایده نه وی حاصل کړی د ټولو نه اول الله انسان سره دا مدد وکړو چې انسان یې دنیا ته راولېږلو بیا انسان داسې عزتمندو نامکمله نه دی پرېغوستی انسان لی د رزق مکمل شی نه پیدا کړي دي او دا ټول انسانان روزانه څومره خوراکونه کوي او څومره کوتره کوي دا ټول شیونه هم الله پیدا کړي دي دي کې یو انسان یو شی هم پخپله نشي پیدا کولی او بیا عزتمندو په دې کې اکثر شیونه الله حلال کړي دي او بیا انسان ته د دې طریقې هم ښودلي دي تعلیم یې ورکړی دی او په دې تعلیم کې د سکول کالج او د مدرسې ضرورت هم نشته یو زمیندار سړی هم خپل رزق پیدا کولی شي او د ټولو نه ښایسته پیدا کوي دا ځان له خبره ده چې حکومت خانان او مافیه خلک د دې کیسانانو او د زمیندارانو د زندګو سره او د خوراکونو سره لوبې کوي کله قیمتونه ورته اوچت کي کله یې ښکته کي پریشانې کي نو دا د انسانانو په خپلو کې د یو بل سره دشمنیانې دي په دې کې د الله ذکر نشته موږ په خپله باندې یو بل باندې د رزق دروازې بندو یا کمو الله رب العزت فراخ څیزونه پیدا کړي دي او کروڑونه خلق او اربونه خلق یې خوري نه کمیږي سمندر چېرته نه دي ویلي چې زه نورې اوبه نه راوباسم آسمان چېرته نه دي ویلي چې زه نورې اوبه نه راتویم ځمکې چېرته نه دي ویلي چې زه ستړي شوم او نور خوراکونه نشم تیارولی خو دا انسانان په خپله کې چې کومه منصوبه بندي کوي دقه کې فرق راشي د دې د وجې نه کله ناکله بیا د انسانانو ته الله زور ورکوي کله غریبانانو باندې امتحان راولي دا ظالمان مسلط شي د ظالمانو ته الله مهلت ورکوي ځکه د الله بندیګان دي لکه د انسان یو زوی دی چرسی دی پوډري دی که قاتل دی خو د انسان خو زوی دی که نه خفه کېږي پې چې سبا پانسي کېږي د انسان کلیجه ورسره خوږېږي خلک ورته دا خو قاتل دی هغه وایي که قاتل دی زما خو زوی دی که نه نو دقه شان الله رب العزت دی باطل خلکو لا بدماشانو لا مافیاز لم وخت ورکوي ځکه الله وایي زما بندیګان دي زه چې سم شي خیر دی نو د غریبانانو امتحاني بیا کله الله رب العزت د غریبانانو ووري دا مافیاس خلق راگیر کی کله په خپل بدن کې راگیر کی کله د بچو په طریقه راگیر کی کله د خزي په واسطه راگیر کی خزه ته لاړ شي خزه ورته بلا شي او کله عزتمند د دکان په سلسله کې رونی سي مختلفه طریقې وي خدای انسان په ځان نه پويږي وای مړه دا ما خپل بدپریزي کړې ده د بدپریزي لار درته چا سان کړه الله یو سړي باندې چیرته یو ځل چرمخکی راکته و موږ د چرمخکی ویو د افغانانو ته مارسک وی دا مارسک چپکلی په خېټه تیره شوه نو چې تیره شوه ډېرې چغې والې نو چا ورته ویل لکه چې چغې والې وې چک او چیچل خو یې ونه کړه ویل نه چغې په دې وام چې د چرمخکی مارسک مار لړم دا لاره د کوم ځای نه پیدا کړه نو نن په دې لاره رالی عادت شو سبا بیا په دې لاره راځي د دې لارې نه ویرېدم سبا بیا راځي نو دغه شان عزتمندو الله رب العزت وایي زما رزق تاسو نشئ کمولی او بله خبره وایي واورئ د ټولو نه لوی ذات زیم او لا نسألک رزقا زه د چا نه خوراکونه مراکونه نه غواړم دې ټولو باندې تاسو ماړه شئ خو ما سره لږ شان تعلق برابر ساتئ لا نسألک رزقا موږ بلکل د چا نه یو رزق هم نه غواړو بچي خو د نه رزق غواړي که رزق لیونه ګټلو پلار درته نه وایي ښځه درته خاوند نه وایي الله وایي زما قسط زما په
معامله کې دا نشته چې څومره دی وګټله څومره به راوړې، ما سره صرف تعلق لږ څه دی. او بیا نبی علیه الصلاة وسلام ارشاد دی او الله رب العزت وی لا تبطلوا اعمالکم بینکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بس تاسو یو بل کې ساس شئ، د یو بل مالونه غلطه طریقې سره مه خورئ. ما ته ضرورت نشته ستاسو د مالونو، صرف دا کم یو بل سره چې ډیلینګ کوئ، کاروبار کوئ، په دې کې لږ زما خیال ساتئ. د کومو خبرونه چې ما منې کړي دغه پکې مه کوئ، او کم شیونه چې ما منې کړي صرف هغه مه خرڅوئ، نور کوئ. او خلق لکم، نور مې ټول څیزونه تاسو دپاره پیدا کړي دي، ځان دپاره مې یو شی نه دی پیدا کړی، ځان دپاره مې صرف ستاسو نیتونه پیدا کړي، ځان دپاره مې صرف ستاسو مینه پیدا کړې ده، ځان دپاره ستاسو دا یو بل سره چې ښه چلیږئ په دقه زه خوشحالېږم، دقه شی زما دپاره دی. او نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو اجملوا فی الطلب، چې کله م یو څیز ګټئ لږ ښې طریقې سره، جمیل طریقې سره، ښایسته طریقې سره یې ګټئ، ځان هم مه رسوا کوئ. بعضې سړی پیسې ګټي خو د ځان نه ورپسې ملنګ جوړ کړي، د ځان نه ورپسې خوار جوړ کړي، د ځان نه ورپسې ذلیله جوړ کړي، ښه عزتناک سړی، خو چې کله پیسې ګټي په دغه وخت کې د ده نه یو سپی جوړ شي، یو خامار جوړ شي، بالکل عزتمندو، نه کشر ته ګوري نه مشر ته، نه غریب ته ګوري نه مالداره ته، نه خپل ته ګوري نه ګاونډي ته. بس وروره کاروبار کې زمونږ یو خبره ده او په دې کې موږ د پلار هم خاطر نه کوو. دا غلطه خبره ده، د پلار به هم خاطر کې، د عزیز به هم خاطر کې، د یار دوست دپاره به هم پکې ځای ساتې، د دې ټولو به خاطر کې. ته انسان یې او د دې خاطر باندې به تا ته څه میلاویږي؟ په خاطر باندې به تا ته الله میلاویږي. خاطر به د خپل پلار کې، د خپل لور، د خپل ګاونډي کې خوشحالیږي بدن الله. ځکه وایي زما د وجې نه د دې انسان خیال وساتلو. نو د الله راضي کول څومره آسان دي. د دوکان شی نه خرڅوه، خو کله ناکله پکې غریبۍ ته ګوره، سپینګیرتوب ته ګوره. او دغه رنګي چې مثلا ریټ زیات شوی دی، تا سره زوړ مال دی، خیر دی لږ ارزان خرڅ کا، په نوي ریټ هم خرڅولی شي، خو ته مړه ما ته هسې مرزانه پرېوتی دی، یو روپۍ نیم پکې د بل هم خاطر کومه، دقه څیز باندې الله خوشحالي. اجملو فی الطلب، وایي تاسو د طلب کې مال ګټلو کې لږې ښې لارې اختیار کوئ. یو معنا ده چې حلال وګټئ، حرام مه ګټئ. یو دویمه معنا دا ده اخلاقو سره شی خرڅوئ. خپل شی دی دی اسیم هغه اخلي، نو بد اخلاقي پکې څه لکې؟ یا ګاګ ته وایي چې ته یو څیز اخلي، نو دوکاندار نه اسیم شی اخلي، نو د دوکاندار بېعزتي ولې کې؟ مړه ستاسو د وجې نه دا شی نه ګران شوي دي. او دا بل دوکاندار ګاګ ته وایي مړه ستاسو په شان خوش اټاري راشي او بازار کې ګرځي، زموږ دماغ خراب کی. اجملو فی الطلب، که ته پیسې هغه نه غواړې، هغه د نشې غواړي، دواړه ښې طریقې سره یو بل نه غواړئ، لانجې ته مه جوړوئ او په وړه وړه خبره یو بل ته مه غوسه کېږئ. که یو انسان وایي مړه چې موږ خوش اخلاقي کوو، داسې نه چې نور دوکانداران رانه میدان ووایي، نو بیا خلک خو ډېر چالاکان دي، او داسې نه چې دا ګاک رانه نور راکاږي، نو بیا نو نبی علیہ السلام وی فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها یا حتى تستكمل رزقها. وی الله وی چې قسم دی یو سړی به هم هغه پورې مري نه څو پورې چې اونم مال هغه ته څومره لیکلی شوی دی چې هغه ورته رسېدلی نه وي، د دې نه مخکې مړ کېدی هم نشي. تاسو ګورئ کله ناکله یو انسان عزتمندو په هسپتال کې په بیډ باندې یو کال پروت وي، خلک دعاګانې کوي چې مړه دا مړ شي نو ښه ده، ځکه ډېر په تکلیف کې دی، الله یې نه وجني. ځکه د هسپتال غستنې او په هغې کې کوم هغه ډریپونه هغه اوبه دي، هغې د دې په قسمت کې لیکلي دانه پانی ختمه شوي نه وي. تاسو ګورئ عزتمندو که نه انسان مري په دې پوزه کې ورته شی نه ورمنډي، په پوزه باندې سړی خوراک نه کوي چې هر څومره انسان باندې بد لګي چې په پوزې سره یو عزتمندو خزله شانه مو لګي، انسان کرکه کوي، او اخره کې په دې پوزه کې ورته اوبه ورمنډي او شی نه ورمنډي، وایي دا به خوري. ډاکټر هم وایي خیر دی ورې کا، که ته ورته چې تکلیف دی مې ورکوه، په آرام کښېنه، انسان دی پرېږده چې تر څو پورې ژوند په دنیا کې دی دا به کوي. او کله ناکله موږ خپله وایو ډاکټر صاحب څه خوراک وله ورکړه که نه، که هغه وایي دا خو مري، موږ یو خیر دی مړ دي شي خو په مړه دې مړ شي. نو دا الله د دې خلکو ذهنونو کې دا خبرې اچوي، ګینې د مرګ په وخت کې په خوراک کې څه الټه په هغه نور هم بوج کېږي، خو بیا یې موږ ورکوو. ولې دا الله رزق لیکلی دی. یو سړي چېرته چڼې خوړلې، چڼې
نو دا باز خلک لږ سټایل سره خوري که نه، نو داسې سټایل سره یې خوري، نو هغه دانې پوزه کې لاړه، نو چې پوزه کې لاړه نو بس بیا ډېر پرنجي پې ولګېدل. ساه بندېږي د انسان چې ساه یې بنده شوه. یارانو چا ورته ویل وروره پخواني زمانه وه، ویلې د دې پلاني کلي کې یو حکیم دی، د هغې نه بغیر څوک د دې اپریشن نشي کولی. سړی لاړی چې هغه کور ته ورسېدو، حکیم صاحب نه و چېرته، او دا لګېږي ټوخېږي او دا پرنجي کوي او یې مرم. خلکو ته یې لکه ګزاره وکړه د یو دانې نه څوک نه مري، ما باندې څه تېرېږي، تا ته څه پته ده، ساه مې بندېږي. نو ولې د سټایلونه کول، ولې دې داسې کول؟ خو بهرحال کول. نو په دې کې چې کوم دی دغه حکیم د کور نه یو چرګ راووتو، نو داسې د باندې داسې رامنډه کړې، د باندې چې رامنډه کړې ده ورته کشي پشي او دا چې شروع کړل، په دې کې ول پرنجي ور چې یو جړخ یې پرنجي وکړلو، د پوزې نه هغه دانه راووته او هغه چرګ هغه دانه راواغسته او ویې خوړه. په دې کې حکیم صاحب رالو، حکیم صاحب ورته څنګه چل دی هلکه ډېر دې دا رنګ سور شوی دی؟ وایي مړه یو پوزه کې دانه وه او یو ستا دا چرګ چې کوم دی پکې راووتو، دا خو به دې دننه تړلی وی که نه. ویل اوس ته کې ته خو واپس روان شوې. بیا سوچ وکړو، ویل داسې دی ستا دې چرګ زما علاج وکړو. وایي چرګ دې څنګه علاج وکړو؟ وایي زما پوزه کې یو دانه لیکلې وه او هغې ستا د دې خبیث چرګ په قسمت کې لیکلې وه، او الله وله موږ د هغه کلي نه راولېږلو چې ځه شاباسې چرګ له ځان ورسوه او دا دانه په دې پوزه کې ځان سره ساته. ته څه پته وه؟ نو زه د دې دپاره دلته راولېږلم. نو قسمتونه داسې دي عزتمندو، وایي چې قسمت کې دې لیکلي وي یو شی ولو تحت الجبلین، اگر چې د غرونو لاندې تا ته به رارسېږي. تاسو ګورئ تا په ګوتمه باندې یو کاڼی لګولی دی، دا تا ته پته ده د کوم غر نه راغلی دی، چا راویستی دی، او ته نیغ نیغ کېږي داسې کې، په دې باندې څومره سختې تېرې شوي دي، د کومو کاڼو نه راویستی شوی دی، هلته بیا خراش تراش د دې شوی دی، څومره صفا شوی دی، پته نه د کوم ملک نه راغلی دی. ستا په جومات کې ټایل لګېدلی دی، ماربل لګېدلی دی، پته هم درته نشته دی، یخ پې ناست دی او درته پته نه لګي چې دا کوم ځای نه راغلی دی. د خلک یو شی الله د کوم ځای نه لیکلی دی. نو نبي علیه السلام وایي واجملو فی الطلب، خیر دی چې یو څیز ګټئ نو ځان ورپسې چې کوم دی رسوا کومه، ځکه فإن النفس لن تموت، یو سړی به هم نه مري هغه پورې حتی تستکمل رزقها، څو پورې چې خپل ټول مال راټول کړی نه وي. دا مخامخا راټولې که کاروبار نه کې په هسپتال کې به پروت خو دا رزق به رارسېږي. کله به در کراچۍ نه یو سړی کیلې راوړي، کله به چې کوم دی وروره د نوخار نه د الوچو باغ والا به دله په بیمارۍ کې الوچي راوړي، ته ورپسې دې پسې نه شي وتلی، په بیمارۍ کې د الوچي نشپاتۍ سیوان د کوم ځای نه خدای راورسول. د کراچۍ نه دله سړي رال، د افغانستان نه دله خلک راښکاره شو، مسافر واپس رالی، ویل پلار مې مري او دلته نه ځان سره تحفې تحایف راغستي، د دوبۍ څیزونه هم دې په قسمت کو، هغه هم درته په دې بیمارۍ کې خدای راورسول. نو چې الله دې په دومره بیمارۍ کې ساتلی شي چې تا یو شي ته هم ضرورت نه وي، نو په روغه کې دې الله بالکل ساتلی شي. خو ته د ځان نه دغه مو جوړوه، خذو ما حل ودعو ما حرم، ها بس حلال پکې راټولوه او کوشش کوه د حرامو نه ځان ساته. دا یاد لري عزتمندو څیز به انسان ته رسېږي. اوس تا خپله خوښه ده، د لارې اختیار تا سره خپل دی. وهدیناه النجدین، الله وایي دوه لارې مې جوړې کړې دي. اوس تا خوښه ده چې د رزق په دې لاره ځي او که په دې ګسه لار باندې ځي، کیڼه لار باندې ځي، چپه لار باندې ځي. راضي به هم ماله، خوښه دې خپله چې د حلالو په لار راځي که په حرامو. څیز به درته میلاویږي، خوښه دې ده چې حلاله باندې ګټې که حرام. کله نه کله ګورې انسان یو شي وس نه کېږي، تاسو خیالي کړه چېرته یو ځای کې دعوت یې هغې کې وخوري، الله دې طریقې سره رزق ورکوي. زه نن د افغانانو دعوت دی، کابلي پولاو دې پکې وخوړلو، ځکه ستا ښځې ته ته ډېرې زاریګانې کې کابلي پولاو، هغه وایي وروره کابلۍ ښځه وکړه، دا زه نه شم کولی. نو الله دې ولیمه کې قسمت راپېښي، کابلي پولاو وخوري. او وروره چې کوم دی بیا یار دا سپینه ښوروا دا مومندان ډېر پخوي، هلته خدای یو کس پکې وغځوي، او چې کوم دی زنه خپې اګرې ته شي، تا ته وایي راځه سپینه ښوروا پخ کړې ده او پرلت ولګوه او شونډې او مرۍ غوړه کړه. دا رزقونه دي که نه، خو مختلف طریقو سره الله هیلو بانو سره تا ته رارسوي. نو چې په مړو کې درته دومره خوراکونه ښایسته ښایسته رارسي، نو الله به دې په دې ژوندیتوب ولې عزتمندو خرابوي. خو ته کوم دی په الله باندې به ایمان لري، په تقدیر باندې به ایمان لري، خپل محنت به نه پرېږدې. دا هم نه چې ته محنت پرېږدې، ځکه الله محنت هم فرض کړی دی، محنت هم الله فرض کړی دی. سوالګر انسان د الله نه دی خوښ.
چې تم دي خیراتونو پسې ټولو ملګري ځي هسې قسمت کې لیکلی دی نو بس چې قیامت په ورځ راپاڅېږي نو تش خیرات مار خیرات خور او تیار خور دقه ټکي به پکې لیکلي نو بیا به کیزه یو عمل هم دی نه کړی خیرات خور او دغه رنګ عزتمندو زیاتي خور روټۍ خور او دغه رنګ عزت دغه به خامار نو دومره هم ځان له عمل نامه د دې پردي خیراتونو نه مه ډکوه کله خپل هم کوشش او خواري کوه خو عقیده په الله لره وایي که زه ډېر کوشش هم وکړم چې قسمت کې مې نه لیکلي راته نه رسي خو دغه به نه پرېږدي خواري به نه پرېږدي حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایي یو ځل چې کوم دی وایي زه روان وم سفر کې نو زه ډېر زیات ستړی شوم او هلته د سفر مې کول نو د مازدیګر مونځ رانه قضا کېدو نو مازدیګر مونځ چې قضا کېدو هلته داسې د سورلۍ د اوښ یا د اس د تړلو داسې برابر ځای نه او ما باندې تادي و چې مونځ قضا نه شي نور پرې نه وځي نو یو سړي ته مې ویلې ما زما دا اس یا دا اوښ ونیسه زه یو 2 رکاته مونځ کوم سفر کې 2 رکاته یا د مازدیګر مونځ کومه هغه ویله ډېره ښه ده وروره په ارام باندې مونځ وکړه زه به ولاړ یم دلته هغه له مې چې هغه اس ورکو چې سلام مې وګرځو سړي چې کوم دی د اس نه هغه بره زین وړی و په اس باندې هغه بره د ناستې هغه سامان نه هغه سامان ته زین وی هغه زین هغه وړی و نو زه مې ډېر خفه شو چې ګوره موږ یو مسلمان باندې اعتماد وکړو او هغه د مونځ په وخت کې ماله دوکه راکړه نو عزتمندو وایي بیا لاړم بازار باندې داسې لاړم ځکه چې یو سړی څه شی خرڅ کړي نو په زین باندې څوک څه کوي عموما یې پیسو ته ضرورت وي بازار کې په لږو پیسو خرڅ کړي او خپلې پیسې ځان سره والي وایي زه د بازار کې ګرځېدم را ګرځېدم د یو زینونو چې کوم د دې څاروو سامانونه یې خرڅول هغه سره ما خپل زین ولیدلو چې هغه پروت دی پلانې نو زه هغه ته لاړم ما ورته ویل که یو زین مې پکار دی هغه ویل به دا پراته دي او دننه نور هم شته د دکاندارانو ما ورته ویل زه دا فلانې علم نو هغه ډېر مزېدار و خو ما ته وایي چې نه د دکاندارانو خو عادت هم دی چې ته یو سوټ هلې که نه فلانې کپړه راکړه نو د دې چې په کوم څیز کې ګټه ډېره وي که نه جي دا نوی مال راغلی دی هغه وایي زه هغه فلانې شی ته وګوره که نه یار د کتلو خو څه پیسې نه اخلو که نه د دکاندارانو چلو طریقې څه خبره نه ده انسان خپل ګاک په تدبیر سره مطلب خپل تدبیر کولی شي خو هسې دا ډېره ښه طریقه نه ده دا وګوره دا وګوره دا وګوره نو کله نا کله ښې کپړې ته چې هغه رسي د په لاره کې کوتره کړی سره کنچي کړی جبې تې والي دا څنګه ټول دکانداران صرف کپړې والا نه دا نور هم ویل کې دا نوی شی راغلی دی او دا پکې ډېره ښه ده یاره دې کې موږ ته دومره مارجن هم نشته خو دا شی استعمال کې ښه دی نو بعضې د کپنۍ والے څیزونه یې کې ډېره ګټه نه وي نو هغه دکاندار کوشش کوي نه خرڅوي ځکه وایي موږ ته پکې مارجن ګټه نه پاتې کېږي نو بهرحال علي رضی الله تعالی وایي زما خو دغه زوړ زین پکار دی دغه زوړ علم بیا یو خبره درته کومه ویل دا شي زما دی او دا به هم نن او په لږ ساعت مخکې تا باندې چا خرڅ کړي نو پخوا ښه دکاندارانو ویل او دقه شان دی ستا نه مخکې یو کس رانې او اوس مې ترې واغستو وایي په 100 روپۍ دې ترې واغستو نو هغه وخت کې 2 روپۍ وي وایي په 2 روپۍ یا 2 درهم باندې مې ترې واغست نو ویل دا خو زما دی نو هغه دکاندار ورته ویل چې مونږ خو پې پیسې ورکړي خو زه خفه یم ما خو ویل چې څیز ښه میلاو شو نو اوس بیا مخکې په 4 یا په 5 روپۍ یا په 3 روپۍ خرڅ کړم ګټه به وکړم خو ته وایې چې زما دی نو زه ستا په خبره باندې باور کوم خو زه داسې چلو که ماله 2 روپۍ راکړه ځکه 2 روپۍ پې ما ورکړي دي او بس ګټه دنه نه کوم واپس یې په خپل قیمت والا علي صاحب ورته ویل ډېره ښه ده ها دا 2 روپۍ والا بیا هغه کس ته وایي کله چې ما مونځ کوو که نه وایي د دې سړي په قسمت کې 2 روپۍ لیکلې وي خو دوی خپله غلطه لار اختیار کړه وایي کله چې ما مونځ کوو دې سړي ته مې وویل چې زما دا اس یا د اوښ سنبال کا نو ما زړه کې ویلې څومره ښه سړی دی او انشاءالله چې زه مونځ وکړم نو یو 2 روپۍ وله په انعام کې ورکوم خو هغه سړي هغه انعام ته هغه حلال مال ته صبر ونه کړلو هم هغه 2 روپۍ هغه ته ورسېدې زما د جب والا خو ما تا نه درکړي او تا هغه له ورکړې خو دغه د حرام والا طریقه وه او دا زما د حلال والا طریقه وه نو حلال مار حدیث کې وایي وان ابطأ عنها کیدی شي کله ناکله هغه حلال مار الله لږ تاخیر سره ورکوي نو ستا دا صبر پې چک کوي او په صبر کې ستا امتحان هم دی او ستا پکې عزتمندو طاقت هم تاته میلاوي کوم انسان چې صبر نه کي هغه بیا ډېر کامیابیږي نو الله دا صبر تعالی هسې بې څه نه درکوي یعنی د خپل فایدې دپاره نه درکوي ستا د فایدې دپاره درکوي ځکه صبرناک سړی هر سړی وایي یاره صبرناک سړی کامیابي او عزتمندو حلال مال به هم درته میلاو شي نو د دې وجې نه عزتمندو دغه کول پکار دي
نن هر یو سړی عزتمندو دا وی یاره نن سبا ډېره زیاته غریبي ده او هر یو سړی وایي جي دا غربت ولې دی نو آیا واقعي غربت شته که نشته او یا دا مسله څه مسله ده دا کیل څه کیل روان دی دا ولې هر یو انسان هم چې کوم دی په یو څیز باندې پوره مړیږي نه او هر یو سړی وی کوي وی دا بس چل کیږي او زمونږ ملک ډیفالټ طرف ته روان دی او دا خو حالات ډېر خراب دي حالانکه عزتمندو هر یو شی ورځ په ورځ ډېرېږي مخکې د شیشې تاسو ټولو لګولی شوي دا 4 شیشې اوس څومره کسانو ولګولې او ټول وایي ملک ډیفالټ طرف ته روان دی یاره حالات ډېر خراب دي خو شیشو ټوله 12 او 6 او 8 ته ولګولې داسې ده که نه ده نو عزتمندو دا اصل کې ټیک د بعضې علاقو کې خو غربت شته لکه هغه بانډي دي هغه د غریزو علاقې دي چې هلته بجلي نشته هلته پټرول نشته او هلته عزتمندو هلته هم دراصل غربت دومره نشته دی ځکه د خوراک سکاک څیزونه ښه مزېدار وافر مقدار سره میلاویږي دال ساگ او پیاز ټماټر اوړه غنم دا خو میلاویږي که نه خو زه بعض څیزونه پکې وګورئ زه هغه غریبې علاقې دي د ښاریونه خلک په څه باندې جاړي چې غریبي ده عزتمندو چې 2 غنټې کار وکړي تا ته ښه مزېدار 3 غنټې کار وکړي تا ته ښه مزېدار بنیادی ضروریات چې څه ته وایي د هغې مقدار تا ته ښه مزېدار تنخواه مزدوري هر څه میلاویږي دراصل غریبي نه ده زموږ خواهشات نه پوره کېږي موږ دې ته غریبي وایو موږ چې څه غواړو هغه نه پوره کېږي او د یو بل سړي پوره کېږي نو هغه ته موږ مالدار وایو ځان ته غریب وایو زما چې کوم ضروریات پوره کېږي نو عزتمندو د زمانه کم چې نه پوره کېږي هغه ما ته مالدار وایي وایي دا مولوي صاحب هم ښه مالداره دی هسې څه وایي نه چاته خو د هغه ضرورت نه پوره کېږي نو هغه ته زه مالداره ښکارم ما ته چې کوم دی دا د خدادات مالې ویم ټول مالونه خو دوی راښکل او دوی د ظالم بچي مړېږي نه نو زما چې کوم ضروریات دي هغه تاسو ته حاصل دي ما ته نه دي ما ته مالداره ښکاري او تا ته ځان غریب ښکاري موږ څه وکړه مولوي صاحب مړه ته هسې موږ پسې لګیا یې ته راشه د کپنینو والا وګوره په مردارو غوړو کې پاپړ پخوي او چې کوم دی پیسې ګټي او دغسې دم په ګندم مردارو غوړو کې او په ګند کې پاپړ پخوي او کیمیکل پکې چې سپینه ګوړه راوځي سپین مزیدار پاپړ راوځي په ګندونو کې چې د هغوی ته پیسې لکونه وګټل موږ خو حلال کاروبار کوو موږ خو غریبانان خلک یو غریبي اصل کې دا شوه چې خواهشات دې نه پوره کېږي تاسو ټول سوچ وکړئ عزتمندو تاسو ټول یو څو پکې هلکان دي او دغه رنګې نور تاسو ټول مشران یې ما په دې سکول کې سبق ویلی دا مخامخ تاسو چې دا محمد علي جوهر سکول دی دا جوخت دا خانم مارکیټ باندې دا سکول نه دی اوس سکول پکې شته که نشته اوس پکې نشته بهرحال دې سکول کې ما سکول ویلی دی ما ته هغه ورځ یادې شي او تاسو ته به م یادي چې موږ له به عزتمندو صرف پلار په پوره کار کې یو پنسل اغستو دا یو پنسل به تا تر پوره کاله پورې خرج کوو که منځ کې به د پنسل مات شو بل پنسل به نه وروره ولې خوړلی دی څه شو پنسل داسې ده که نه دی او اوس موږ روزانه ماشوم له دویم ورځ باندې پنسل لرو ځکه ماشوم وایي نه نوی پنسل مې پکار دی هلته ماشومانو سره زدونه کوي پنسلونه کټ کوي ځکه د پلار د غریب هغه نه دی خبر د ځان نه دی خبر موږ ته هغه ورځ یادې دي عزتمندو چې موږ به په کال کې 2 پیرې یا 3 پیرې سلیټي اغسته سلیټ به و د لیکلو دپاره به کاپۍ وس د چا ډېر نه کېدلو سلیټ به و د اوسپنې په هغې باندې به په سلیټ باندې موږ لیکل کول غریبي خو هغې ته غریبي ویل کېدله اوس سلیټ باندې څوک لیکل نه کوي یو ځل چې کاپۍ کې لیکلو کی بس هغه به کباړي باندې خرڅوي نوې کاپۍ بله کاپۍ او ماله د هغه پلاني کاپۍ والا ګلونه پې چاپ دي ټارزن تصویر پې چاپ دی فلانې دا ټول داسې کوي که نه غریبي نه ده مستی ده خواهشات دي چې سلیټي به د سره ختمه شوه د یرې نه به د پلار ته ویلی نه شو چې زما سلیټي ختمه شوې ده نو بیا به د عزتمندو دا د باجرۍ کاڼی به م راواغستو په دې به م په سلیټي باندې سپین سپین لیکل کول غریبي دې ته ویل غریبي دې ته ویل چې د بستې وس به نه کېدو عزتمندو او موږ به د کپړې په یو صادر کې یا د مور په لوپټه کې یا د پلار کمیس بیا راله وشله او د هغې نه بیا راله یو کپړه جوړه کړه ویل دې کې د کتابونو سلیټ واچوه او دا ځان سره وړه غریبي خو بیا دې ته ویله غریبي بیا دې ته ویله چې اختر ورځ به راله عزتمندو ماشومانو له بیا جامې کولې نو د ملیشي جامې بیا کولې پخوا په سکولونو کې ملیشه کپړه وه داسې وه که نه
نو چې کپړې به ولا کولې ملیشه کپړه ماشوم به جړلې مال اختر لا سپین رنگ والا ژړ رنگ والا نیل رنگ والا نه بچیا زموږ دومره وس نه کیږي او همدا کپړې دي اختر کې به نوې استعمال کی او سبب به کې سکول لمزي داسې وکه نه عزتمند هم دقه کپړې به اختر کې استعمالې دي او دا بنوا چې عزتمندو نن د وراره واده دی بیله جوړه هم دقه یو جوړه به اختر کې خلکو کوله زیات بچي او سړیو چې واده ماده بناله پاږي کې به جوړه نیمه بل وکړه کې چا به اضافي جامې نه کولی اوس راشي عزتمندو ما خپل بچو له دو جوړې په اختر کې کړې دي د مجبورۍ د وجنه والله کې دی پریدي نو تاسو بلا سهالي او تاسو ما ته پته دلته درځین هوټل زما ملګری دي ویجی یو دکاندار 5 جوړې موږ سره ایڈوانس کې خې دي ایڈوانس کې پرتی دي چې بس کال درته کوم چې شی تیاروا ایڈوانس کې اوس خلک درځیانو سره کپړې دي او دې درځیانو باندې په خوان خلکو جامې نه ګټلې وای مونږ 100 روپۍ علي 15 روپۍ علي اوس ځنه کپړې نه زیات درځي پیسې علي او خلک یې پټولي ګنډي مال پکې سپین تهارو لګوا چمکدار او موږ مریانو پکې رول عزتمندو پټي جوړو او دل تراله چې کوم دې جدا پکې بیل کارو کا خرچې غم مکوا تڼۍ پکې ډیسکو لګوا ما بل درځي ته ویل ما موږ پکې لګې ډیسکو تڼۍ لګوا نو هغه ته د بر لاندې وکتل نو ما زه خیر دې کړم نو خدای ما تاسو دومره لګوي چې موږ پکې یو ډیسکو بٹن واچول نه چلو شو نو موږ له څوک نه لګي ټول ډیسکو شي نه ځان لګوي یو خسته بٹن هم په موږ باندې نه پیرزو کیږي او مور ته رښتیا ویل هغه لکه کپ لګي مله رښتیا درته هم کپ د سر نه لګوم سپینې کپړې تورا بٹن په ولګوا نو زه به بیا راله ولګوله نو بهرحال غریبي هغه ورځ کې عزتمندو چې چپله به دې اوس لیدله مور به دنه تپوس کو دا دې ولې اوسلوله د دې خو لا 4-5 میاشتې نه دي شوي او عزتمندو د سرمنې چپلې به نه وي د څه چپلې به وي د پلاستیک چپلې به وي خپې به دې پکې سوځېدې او په دې باندې به روانې او ځان پسې به دې راښکلې او خولې به دې شوې خپې مور به هم د پلاستیک چپلې استعمالولې پلار به هم پلاستیکي چپلې استعمالولې او ما ته خپله یاد شي هغه ورځ چې چپله به دې اوسلیدله مور به غټه ستنه راواغستله او عزتمندو د دې بورۍ نه د پلاستیکي بورۍ نه به تار راوویستلو او دا بیا ستنه کې واچو او په نور باندې به هغه چپله ګرمه کړله او دا ستنه به هم ګرمه ستنه به اور ته ونیوله او ځکه چې هغې کې به نه ننوتله نو چې چپله به نور ته ګرمه شوه بیا به یې راوویستله او ستنه باندې به یې دله واپس وګنډله زه بچیا زنده‌باد او چپلې دې بیا روغې شوې او الګ به بیا چپلې واچولې او په ګوسه کې به منډې والې چې زما روغې چپلې دي غریبي به دې ته ویلې غریبي به دې ته ویله چې چا کره به د ماښام دپاره د پخلي دپاره شی نه و خپلې چرګې به یې ساتلې وي او هغه چرګې به یو انډه واچوله او یو ها به وشوله او دوی به چې کوم دی په غوړو کې خلکو به انډې نه پخولې په اوبو کې به یې پخولې اوبه به یې پکې واچولې او روټۍ به یې پکې ماته کړه به یې هغه خوړله غریبۍ هغه ورځې وي چې خلکو به سړې روټۍ عزتمندو په کباړي باندې نه خرڅولې نن موږ ته جومات کې هم دومره روټۍ خوښي چې خلک هغه جومات خوښي چې وظیفه پکې ډېرې ځکه مولا ته هم پکې سړه روټۍ پاتې کېږي ځکه تنخوا خو نشته بیا د سړې روټۍ موږ ځان له خرڅو نو عزتمندو غریبي هغه ورځ وه چې دا سړې روټۍ به خلکو راواغستې چې 2 ورځو به جمع شوې نو کباړي باندې به یې نه خرڅولې په 2مه ورځ باندې به بیا خلکو ترکاري نه پخوله نو لاوند به جوړ کو د 5 روپو ماسته به راوړل او هغه به اوبو کې واچول لاوند ورته منګ وایو تاسو ته سوې بازي کسان لاوند نو لاوند به جوړ کو او دغه رنګ عزتمندو لسی شان به جوړ کړله پاږي کې به دا اوچ روټي واچوله او دې ته به کله ویلا نن کله پخه شوې ده نو کله بس نه وې ډیش نو دا به د سړی روټي د ټماټر او پیازو تړکه به ورته کله ناکله کړي وا ماسته به پکې نه واچولي او هغه کې به پسته کړه شابسي بچي خوره دې کې طاقت ده او واقعي پاږي کې به طاقت وو نن ماشوم کلول نه خوري وای بیګامي کلول خوړلې دي دلته تاسو سره شاګرد عزتمندو چولی نه خوري مولیان لس کاله په عزتمندو په مدرسو کې چولی او کلول باندې وخوري او بیا هم انشاءالله دا غټې غټې خېټې نیولې وي اگر چې موږ باندې په زور خوري زموږ مور ته زړه نه کېږي خو څه طاقت خو درکې راشي که نه نو عزتمندو دا غریبي نه ده دا ټوله مستی ده نو دا نن چې موږ غریبانان یو عزتمندو دا موږ عزتمندو د مستی والا غریبانان یو د نیستۍ والا نه یو د نیستۍ والا نه یو غریبي به هغه ورځ وه چې ښځو به کارونه کول او په سینو کې به عزتمندو پی نه و ماشوم به ژړل پیسې به وس نه کېدلې چې د بار نه څوک پی راوړي اوبه به یې وله ورکړې سپین به پکې ورته څه شی واچول پوډر چې د ماشوم یې د دې د پاروس کې چې دې ته پی ښکاري
نن ښځه چې کوم دی ماشوم له پی نه ورکوي وایي زما باډي خرابېږي په ارام کښېنه بچي ته وایي ګزاره کوه د خپل ښایست دپاره بچي له پی نه ورکوي نو پوډري پی راوړي نو هغه ګران دي بیا وایي موږ ډېر غریبانان یو وس هم نه کېږي خو دا خپل پی ورکوه د نیډو بوتل یې هغه واغستې پیکټ یې واغستې او رونه مور له ورکړه ویل دا والا ویل دې باندې څه وکړم ویل تا ویل چې پی درته نه بخم نو تا ماله همدغه د نیډو والا پی راکړي هو دا خپل پی م دې واپس والا ځه اوس کوه نو دا حال د عزتمندو نو غریبي نشته نه عزتمندو ما خپل اسکول کې یاد شي زما ورونو چوکې د کپړې کار کو نو زما ضرور یو جوړه وه هغه د لاهور نه اغستې وه داسې لیلن والا کپړه وه خو رنګ یې هم دا د دغه والا و د ملیشي رنګ نو ما ته وایي چې ما ډېره مزېداره کپړه رور مې یو څو کاله ښه مزېدار استعمال کړه بیا موږ له کټ کړه ما له دې مزېدار کمیس جوړ کړو نو زه به هغې ته ځکه خوشحالېدم چې د نورو کوم ملیشي کپړې وي هغه خو به د جوټه کاټني شان کپړې وي زما والا پکې لیلن وه به لږ شړپېده راشړپېده نو ما باندې به ښه لګېدله او زه څه شي ته خوشحاله وم عزتمندو دې شي ته خوشحاله وم دا نه دی پخوا به دا جب د پاسه دا شی نه لګي د ټیلر دا دغه پخوا فیشن دا و چې په جب باندې به یې دا لګېدلی و خلکو ته به خلکو جب داسې ښودلو چې لکه ما په درزي باندې دا جامې ګنډلې دي مونږ ته پته به نه مونږ که دا چېرته د شوشا والا شی دی حالانکې دې باندې د ټیلر نوم لیکلی هغه د غریبۍ ورځې وې اوس ټولې د مستۍ ورځې دي مونږ چې څومره غریبانان یو عزتمندو د مستۍ ورځ په کم سیز باندې څوک ګزاره نه کوي بیا وایي غریبي ده غریبي ده نو انشاءالله ګزاره به کوو که نه انشاءالله بل عزتمندو مونږ باندې چې کله غریبي راشي نو مونږ کار څنګه کوو مونږ یو څو خبرې کوو او یو څو غلطې فیصلې کوو یو دا عزتمندو چې د الله په عباداتو کې کمی راولو زکات ته بیا چې کوم دی خوی خرابي مړه یو طرف ته غریبي ده او بل طرف ته مولي صاحب چې زکات دې نه ورکو نو داسې حشر به یو دا به یو دا به دا به یو د دې نه ځان خلاص کړو که د بچو دپاره رزق وګټو نو زمونږ دې زکات ته حج ته او مونځ ته دې ته چې کوم دی وروره بډې ډیله شي دا بس بیا دې کارونو کې کمی راولو یاره بس د غریبۍ د وجې نه رانه دا کارونه پاتې دي او د نیستۍ د وجې نه نو موږ عزتمندو دارو او دغه رنګ عزتمندو بیا هم زیات نه زیات خیال مولا ته شي چې مړه مولایان هم والله په دین باندې پیسې علي موږ سره خپله څه درک نه لګي او وروره 100 روپۍ په جومات کې جمع کوه هره میاشت دا 100 چې څوک جمع کوي دا خو ډېر ښه سړی هغه 100 روپۍ او هغه 10 روپۍ مې عزتونو په جوماتونو باندې بیا موږ زبادو دا زموږ جومات دی که نه دا ګوره د بازار جومات دی اوس ما د قاري صاحب مخکې ویلې جي درک نه لګي د دې نورو څیزونو میزونو نو د دې وجې نه عزتمندو او بیا که لږ مولوي صاحب وایي چې مثلا ما له تنخوا زیاته کا دا زما خبره نه چونکې زه بعض وخت بیانات د دې دپاره کوم عزتمندو تاسو خفه نه شئ چې لکه دا مولوي صاحب خو موږ ته لګېده کله چې ما له تنخوا زما د تنخوا خبره بالکل نشته ما جومات والا ته م ویل زه چې دلته راغلی وم وایي پیسې بالي ملې پیسې میسې زه نه علم که تاسو تحفه راکوله قدر هم کوئ ګینې زه د دې دپاره راغلی چې دې بازار کې به انشاءالله زه د دین کار کوم او هغه مسایل تجارتي فلانې کله ناکله زه مسله د دې دپاره بیانوم چې زما مسله چونکې نیټ باندې راځي نو نورو علاقو کې علماو ته داسې دغه جوړ شوي نو د هغې دپاره زه هغه مسله وکړم داسې نه چې تاسو سبا راته جومات پرېږدئ چې مړه مولي صاحب خو زی راځي او په موږ راځي مولاله نه ورکړي او فلاني له نه ورکړي ډنګري نه ورکړي دا داسې خبره زه تاسو کې چا نه م خفه نه یم او زمونږ خپله هم وس کېږي او تاسو هم زما ډېر خیال ساتئ لیکن زه دلته بار وځم نو زه کاو باندې چای باندې جوسونو باندې ستړی شم دومره خلک ستم کوي او را باندې سکیم څه خبر نشته زما تاسو نه هېڅ ګیله نشته دی خو بعضې علاقو کې عزتمندو جوماتونو کې اماماني د هغې خیال ساتئ او د هغې دپاره دوه قسمه خلک رکاوټ یو په خپله مولیانو له رکاوټ دی مولیانو له څنګه رکاوټ دی مثلا لږ شان موړ مولا دی موړ مولا څه ته وایي سرکاري جاب هم کوي او دلته چې کوم دی بیا راځي جم هم پړاوئ الحمدلله موږ د الله دین فری پړاوو جی ته نور څه کار کې زه خپل سکول کې خپل دغه کومه ټیچینګ کوم زه د چا نه پیسې نه علم جی هلته څه ټیچینګ کې بس بیا پرور رنګ زیړېږي هلته څه ټیچینګ کې جی اسلامیات پړاوم نو اسلامیات د الله دین نه دی اسلامیات کتاب د الله دین نه دی او هلته بیا پروفیسر صاحب 100 روپۍ علي 80,000 روپۍ او دلته بیا ځان ښیي غریباني مانن مولیانو باندې مانه دا مولیانو پسې مونځ خوند نه کوي دوی پیسې علي زه الحمدلله یو مونځ پړاوم فری پړاوم دا ته چې 80,000 روپۍ په اسلامیات باندې د سکول کې علي دغه دین نه دی څه خو خپل کار د ته سم ښکاري غریب مولا په خوله کې د یو نوړۍ بدي شي دا چندو والا مولا دی
جی تاسو کومې مدرسې نه فارغ شوي جی زه خو دارالعلوم کراچۍ نه فارغ یم تا ته پته دارالعلوم کراچۍ والا هم چاندالي نو ته هم په چندو باندې غټ شوی که نه ولې کمزورې ملا د باندې بدې لګي داسې نه دي کول پکار عزتمندو ها چې کوم سړی چاندي اخلي په خپله خېټې اچي د هغې به بالکل مخالفت کې اذان له خبره ده خو د غریبانانو مولیانو عزتمندو مخالفت نه دي کول پکار دي غریبانو 15 وخته مونځ دپاره خپل ځان چې کوم دی کړی تاسو ټول په عبادت باندې پیسې هلئ تاسو ټول په عبادتونو باندې سالئ پیسې هلئ کاروبار عبادت دی که نه دی یاره تاسو وایئ که نه کاروبار عبادت دی که نه او تاسو کې کوم که سړی فری خلکو له شی نه ورکوي نو بیا ولې وایي چې مولا په عبادت پیسې هلي ټول په دې کې شامل یو خو ته خپل هغې ته د نوم د عبادت په ځای کې غوستې کاروبار او بل طرف ته الحمدلله ما باندې کاروبار هم عبادت دی الله به ما نه په دې خوشحالیږي او د پیسو والا خبره تې په ورور چې کوم دی ښکته کې ټول سړي پیسې هلي عزتمندو دا داسې خبره نه ده پروفیسر صاحب یې په هغه نوم هلي او هغه جومات کې ځکه فری کوي چې هغه بل طرف نه مال را روان دی تاسو ماته یو واده عبادت دی که نه دی په عبادت کې چا سره مدد کول ثواب دی که نه دی مدد دی که نه نو شادي حال والا موږ نه ولې پیسې هلي په دې عبادت باندې شادي حال والا نه پیسې هلي که نه په څه پیسې ده نه هلي د واده په عبادت باندې چې دی چې د عبادت کې د دې به ماله 1 لک روپۍ راکې خو مولوي صاحب چې پیسې هلي دا تیار خور دی دا لالچي دی دا دین فروش دی دا عبادت فروش دی او دا ته چې پیسې هلي یا خو وایه چې دا عبادت نه دی نو چې عبادت نی نو بیا خو به ناجایز کاري که نه نه عبادت دی زمور ته ستا کار ته عبادت ویم پیسې پې اخلي نو دا عزتمندو داسې خبره نه ده په عبادت خو چې مولا 500 د نکاح په وخت کې هلي مړه دا لالچي انسان دی او هم هغه شادي حال والا له تا 1 لک روپۍ ورکړي دي هغه صحیح دي دا فرق دی عزتمندو دا موږ او تاسو داسې طریقې سره عزتمندو دا فرق کوو دې طریقې سره مثلا جومات کې ته ټیل لګې نو جومات کې ټیل لګول عبادت دی که نه دی د ټیلونو والا ته که ته ووایې چې ګوره عبادت دی ماشاءالله تعالی الله په مومندو کې په باجوړ کې په فلاني ځای کې غر در کړی دی نو دا عبادت ته وکړه که نه په دې ټیل چې څوک مونځونه کوي دا ټول مونځ ثواب هغه غر والا ته میلاویږي که نه خو که ته هغه ته وایې چې دا عبادت دی پیسې ماله دله درکوي نو په څه باندې پیسې واغستې په عبادت به د خدای په کور نه پیسې واغستې عزتمندو دا ټول پکې دا سیزونه دا بلپونه چې تاسو لګولي دي ټولو موږ نه پیسې اخیستې دي که نه او دا ټول کار عبادت دی که نه پیسې اخیستې دي خو د دې پکې لاندې چې کوم مولا ولاړ یو هغه 100,000 روپۍ میاشت هلي وایي دا تیار غور دی لالچي دی دین فروش دی او دا نور چې پیسې هلي په دې ټولو سیزونو باندې مرز دا خو عبادت دی کاروبار به نه کیږي نو د دې وجې نه عزتمندو دا ټول کارونه عبادتونه دي خو د دې باوجود هم چې کوم دی موږ په دې باندې د چا د مریض خدمت کول عزتمندو عبادت دی که نه دی اور ڈاکٹران سوئی ہم خدمت خلق کرتے ہیں اور سب سے بہترین عبادت خدمت خلق ہے بالکل صحیح خبر ده خو عزتمندو په دې خدمت خلق او په عبادت باندې ساري که ته ورته چې 1.5 روپۍ پیسې ډاکټر صاحب ګزاره وکړه زه خو د پړي مزدور یم او زما خو رکشه چلومه صرف 100 روپۍ ګټومه زه به دله 100 روپۍ در کوم چې فیس دې نه شو ورکولی راتلې سله وی په دې وخت کې بیا دنه د عبادت ایري د وخت کې د دنه عبادت صحیح 500 روپۍ خاطر دی کوي عزتمندو که چا سره کوم ډاکټر خاطر کړي نو زه لاس اوچت کوي او عبادت دے او دا لیکن بعد میں کری مخلوق خدا کی خدمت کرنا عین عبادت ہے اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے تمام کائنات کی جان بچائی خدا کا سڑی بارہ کے دے پیسہ کو پیوانے دی کنا دغه ډاکټر صاحب چې کله لاندې راکوشي او مولوي صاحب یو منټ لري شي یا مولوي صاحب ډاکټر صاحب وایي ډاکټر صاحب تاسو د دې جومات متولي او په دې 15,000 روپۍ باندې زما گزاره نه کېږي زما 15 بچي دي کلک تنخوا م ډېره کړه یاره ستاسو د دین فروش مونیانو د وجې نه دا دین بدنام دی او همدغه ډاکټر صاحب بنه چې کوم دی 100 روپۍ چې الي 100 روپۍ خو هر یو ډاکټر تقریبا الي که نه او 100 مریضان خو تقریبا ګوري که نه 100 روپۍ ورځ شوه 100 روپۍ 1,00,000 روپۍ ورځ ګټي او په عبادت باندې ګټي د خلکو په خدمت باندې ګټي هغه عبادت زیاتې پیسې چې ګټي نو هغه ښه عبادت دی خو دا مولا چې په 100 روپۍ مونځ پړاوي دا ښه عبادت فرق دقه دی ډېرو روپو والا عبادت ښه شو او د کمو روپو والا عبادت د دې بل علاج هم شته
موږ داسې نه وایو، موږ وایو چې داسې مولیان دې را پیدا شي څه خبره نه ده، خو د دې یو طریقه ده عزتمندو، یو طریقه ده پکار دی چې مالدار کسان خپل بچي څه کي عالمان کی او هغه دی وایي موږ پیسې نالو. ډېره ښه خبره ده، موږ په دې کې چا سره بې اتفاقي نه کوو ځکه دا ډېره بهتره خبره ده. یا دې مالدار سړي ته ووایه ته چې کوم دی د دې دوکان نه راپاسېږه او ته چې کوم دی مدرسه چلوه، د چا نه چاندي ماله او خپله مدرسه چلوه او ټوله خرچې په خپله باندې ورکوه، بالکل به څوک چندي نه غونډوي. نو د دې وجې نه عزتمندو دا زموږ یو ځای دی، موږ او تاسو عبادتونه ټول کوو او پیسې پې اخلو، خو که مولا عزتمندو پیسې واخلي نو د دې د وجې نه چې کوم دی مولا بدنام، مولا تباه، مولا خراب، او موږ او تاسو چې کوم دی داسې کوو. یو درته مسله بیانوم عزتمندو، یو 2-3 منټه به موږ سره ګزاره وکړئ. نن سبا د تریشل ورځې دی، تریشل. نو اکثر خلک د یو مسلې تپوس کوي چې جی موږ اورېدلي دي چې کم انسان چاله د تریشل والا له غنم ورکي یا فصل پې کټ کوي هغه ته وایي چې غنم بدله درکمه، یا داسې بل یو شیز چې کم کار کوي د هغه کار نه به تاله اجرت درکم. نو مثلا کپړه راله تاو که کپړې بدله درکم، صحیح شو. او دغه رنګ یو څو جاروګانې جوړې کړه، یو 2 جاروګانې به درکم، یو څو پلاستیک شی نه جوړ کړه، دا پلاستیک شی نه به درکم. خو اکثر د غنم والا ته دا مسله را پیښه شوې ده چونکې اوس د کټۍ او د لونو موسم دی. وایي جي موږ اورېدلي دي د بعض علماو نه چې څوک غنم تریشل والا له ورکي او غنم ترې کټ کوي نو دا ناروا دي. وایي دا مسله څنګه د عزتمندو؟ بهتره خو هم دا د عزتمندو چې د غنمو اجرت ورنه کړی شي. خو عزتمندو دا یاد لري حدیث کې راغلي چې قفیز الطحان مسله دې ته وایي. قفیز الطحان معنا همدغه ده چې کوم سړی د کوم څیز کار کوي او ته هغه ته وایې چې همدغه شی په دې اجرت کې او په دې مزدورۍ کې څه کا کټ کا، نو دا عزتمندو ناروا ده. خو د دې لاندې ډېر شیونه دي او ډېر صورتونه دي. دا یاد لرئ بعض وخت حدیث رام شي عام حدیث وي، خو عام کې هم 2 قسمونه دي، عام مخصوص البعض، عام غیر مخصوص البعض. بعضې خبره عام وي خو بیا هم ترې بعضې صحیح نه د هغې نه خارج وي. نو دې وجې نه عزتمندو زموږ عالمان وایي خیر دی که څوک غنم په چا باندې تریشل کوي، دوړه کوي، اوړه کوي، نو هغه ته دې داسې چل کوي چې پیله نه د دې غنمو نه غنم ورکوي. مثلا 50 دړۍ باندې هغه یو دړۍ علي، نو د شورو نه هم د دې غنمو نه یو دړۍ بیل کا، هلته یې پې وتله بېله بورۍ کې کېده، دته یې ورور دا څو دړۍ به دا غنم، یاره 50 دړۍ تقریبا یو دړۍ غنم به بدنه ظالم، نو دا بیل چې د کوم پراته دي هم د دې غنمو نه دي بیل کړي، دا وله ورکه ورته هو دا واله. نو چې وروسته یې کټ کوي هغه صحیح نه دي، خو که مخکې دې ورکړه بیا پکې څه ممانعات دا صورت پکې داخل نه دی. یا دویم نمبر پیسې ورسره مقرر کا، وایي 1000 روپۍ به درله درکوم، دا دل کا یا دا دلیا کا یا دا اوړه کا. بیا چې وروسته عزتمندو کلی وتلي ویله که د 1000 روپو په ځای دا غنم پکاري، دا بورۍ دا پکې واله، هغه بورۍ غنم پکې ورکوي، هېڅ خبره نه ده. دریم صورت دا دی عزتمندو چې مقرروی مو، متعین کوی مو، لازم کوی مو، بیا هم جایز دی، خیر دی، گنجایش پکې شته. لازم کولو مطلب څه دی چې یو سړی وایي چې بهی دا غنم دله اوړه کومه، خو هم د دې غنم نه به لازمن راکې، ځکه کله کله غنم ښیي نو دا وړو والا خو پوهېږي که نه چې دې څیز کې د فایده ډېره زیاته ده، نو فایده خو پکې ستا زیاته ده، خو مالک او یو سړی به ګاګ به مجبوره کې نه په یو شیز باندې، دې ته شریعت اجاره فاسده وایي، یو سړی به مجبوره کې نه. نو لحاظه داسې وکړه وی وروره دړۍ غنم به من پسې در کومه، خو ضروري نه دي چې د دې نه دله درکمه، چې هغه وایي صحیح ده وروره زما خو غنم پکار دي، مڼه مې پکار ده، کابل مې نه دی پکار، په خبره باندې پوه شو که نه، بس من پسې مې سیر اوړه پکار دي یا سیر غنم مې پکار دي. نو چې کله دل کی هم حقه چې کوم دل کړي د هغې نه موله بیا ورکولی شي، ځکه دا لازم شوي نه و. که تا لازم کړه چې د دې نه بیا راکې یا ګاګو دی چې خامخا بیا دې نه در کوم، نو دغه صورت عزتمندو لږ ناروا دی. بعضې عالمانو لیکلي دي چې د قفیز الطحان والا مسله کمزورې مسله ده، هم د دغې نه هم ورکولی شي، چې لازم شي هم ورکولی شي، خو خیر احتیاط په دې کې دی چې دا یو صورت د حدیث لاندې پاتې شي، نو دا نور صورتونه که خارج شي څه فرق نه غورځېږي. لکه حدیثو کې به پوره سوچ کې یو حدیث کې راغلی دی چې کوم شی ستا په لاس کې نه هغه نشي خرڅولی، بل طرف ته نبي علیه السلام وایي بیع سلم کولی شي. که تا ته د یو څیز مقدار معلومي، رنګ معلومي، کوالټي معلومي، شی معلومي، نو که سړی دله پیسې درکړي او په هغه وخت کې بازار کې هغه شی موجود وي او تا سره موجود نه وي، نو بیا هم خیر دی خرڅولی شي. نو دې وجې نه بعض صورتونه د بعض صورتونه خارجي، نو دې وجې نه که څوک غنم دل کوي یا اوړه کوي او مخکې نه یو سره لازم نه کړه چې خامخا به د دې نه کټ کې، نو که بیا هم د دغې نه م ورکړه نو ناروا نه دي، خیر دی، جایز دي. دا یو مسله ده اوس چلېدله، نو د دې وجې مې ورته دا بیان کړه. اذان وکړه قاري.